الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا زما محترم حاضرین مسلمانانو علماء کرام طلباء عوام ملګرو پارسای کی یو اجتماع یو پروگرام چا منعقد کیږي نو د هغې سبایسي سببي او داوی اجتماع داوی جمع داوی جرگی سخاص مقصد حاصلولی داوی بارا غیر جمع کی گی ترائی دنیا دا پاری دا شاملات تقسیمی دا غر تقسیمی مائرہ کامون راہنچی قانون ځان د مشران مقرر کی او بیا یې خپله کینی او هغه یو فیصله وکړي چې د دې ځای نه تر دې پورې د دې قام او د دې نه تر دې او د دې نه تر دې او په هغې باندې قامونه رضا شي او خوشحاله شي. کله جرګه
जलसा او پروگرام د دې لپاره وي چې سامان دولت تقسیمیږي امان دولت د یو کلی د یو علاقې د یو کام دپاره مشترکوي هغې راجمع شي چې دا تقسیم دی په کومه طریقه باندې کوو کور په کور باندې به یې کوو که نه د واده کړي په سر باندې به یې کوو که نه د افرادو په سر باندې به یې کوو کله یو اجتماع یو جمع یو غونډه د دې لپاره وي چې راځئ مونږه یو ځای شو او زمونږه یو مشترکه شی دی چې هغه چا سره زیات دی او چا سره کم دی راځئ چې په هغې کې مشوره او صلاح وکړو چې چا سره زیات دی چې هغه زیاتي هغه راوالي او هغه نور نه ورکړي لکه ځمکه وي د پلار جایداد وي زامن هغه تقسیموي نو هسې به یو سره یو پټی بل سره بلي بل سره بلي جرګه میانځ کې کېدی چې راشئ مونږ را تقسیم وکړي چا سره زیات وي د هغه نه والي چا سره کم وي نو هغه له ورکړي خو د هغه چا سره چې زیات وي نو د هغه نه راکمه کړي او چا سره چې کم وي نو هغه له زیات کړي یو شی دی چې هغه داسې دی چې چا سره زیات دی او چا سره کم او چا سره چې زیات دي او یې نور نه ورکوي نو د هغه نور زیاتېږي د هغه کې کمې نه راځي مثلا ما سره زیات دی او ده سره کم زه یې دله ورکوم نو زما کمیږي نه او نو د هغه پې زیاتېږي ورته زما هم زیاتېږي داسې یو شی یو قیمتي شی هغه دین دی هغه دین چې چا سره وي علم چا سره وي د قرآن او د سنت او هغې ورکوي نو د هغه هم زیاتېږي او د هغه بل هغه پې هم زیاتېږي نو کله یو اجتماع یو جلسه د دې لپاره وي چې یو څو عزیزان ملیان هغې خپله کې راجمع شي صلاح وکړي اتفاق وکړي معتمم صاحب وي مدرسین وي تنظیم وي نو هغې وایي موږ الله یو شی راکړی دی چې هغه د الله یو مهرباني ده یو احسان دی یو کرم دی خو موږ سره زیات دی او زموږ پې کمیږي نه چې بل یې ورکوو راځئ یو اجتماع یو جلسه جوړوو په هغې کې به علما راوغواړو چې هغوی د الله کوم قیمتي شی ورکړی موږ نورو نه به هم پکې ورکړو د هغوی به هم زیات شي او د هغې کمې به پرې رانشي دا اجتماع او دا جلسه دا هم په دې نیت باندې ده د دې ویور د مدرسې علما مدرسین محتمم د ارشاد و توحید و سنت ملګري هغوی په دې نیت دا اجتماع دا پروګرام ایښودی چې موږ علما راوغواړو هغوی د الله څه علم ورکړی څه احسان یې پرې کړی کرم یې پرې کړی نور له به هم پکې ورکړي او هغوی ته به هم اجر او ثواب ورسي نو موږ تاسو ته دعوت راکړی موږ سره یو شی تاسو ته درکوو بخل پکې نه کوو څه درنه پې غواړو نه ستا خبره که ډوډۍ دې ورته ونیوله ستا ډوډۍ به د خیر ډکه شي او که ستا ضرورت دی نو زما مهربان موږ یې خوښ هم تقسیموو ته یې وانلې نو بل به یې والي بل وانلې نو بل به یې والي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د رسول
وسلم یو صحابي دی هغه بدن ډیر وړوکی و یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک پرې کو ونې ته کتلې مسواک پرې کوي سیده یې راغله نو دا څانګې راڅاړي لاړې او بیا څانګې سره نښتې سپکوم دی نو هغه څانګه هم خوځي دی هم ورسره خوځي راخوځي صحابه له خندا ورله کله کله سره یو شی ویني د هغه د وسه نه وي خو مسکی شي وخاندي هغې له خندا ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته دا ښکاره کوي چې تاسو ته خدای سپک او کمزوری ښکاري خو د دې وزن تاسو ته نه دی معلومه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي لرجل عبد الله بن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد لرجل عبد الله بن مسعود أثقل عند الله في الميزان وتوسط عبد الله بن مسعود أسفكاري ورجل تكاري خدای یو خپل الله په نسبت دی په تورګي دوه دغه نام دا مقام دا حیثیت دا علمیت دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اکثر مستدلات هغه عبد الله بن مسعود روایات دي یو وکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا باره کې ویلو طبقات الکبرى الرسالت ذکر کړي ما دام هذا العمر موجود فيكم فلا تسألوني ما دام هذا العمر موجود فيكم فلا تسألوني سوچ تاسو کې دا عالم موجودی عبد الله بن مسعود موجودی ما نه د مسلو تاسو مګوي دوی عالمو اور دوله بهترین عالمو چې هغه باره کې حضرت عمر وی کونه فهم العلم کونه فهم العلم دا وړاندې دی کوټه دا خو د علم نه ډک شوی دی هغه دوله عالمو هغه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ورځ جمعه ته راغی دروازې ته ووت او بازار والا ته چغې کړې ویران شریف میراث تقسیموو تاسو پکې خپل حصه واخلئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث تقسیموو خپل حصې له راشئ واخلئ خلکو دا خیال و خلکو میراث یا جایداد ته وایي یا پیسو ته وایي یا دولت ته وایي د هغې دا خیال و چې څه پیسې وایي هغه تقسیموي یا سره دولتي سره سپین وایي هغه به تقسیموي خلکو رامنډې کړې او په منډو منډو جومات ته راغلل خلک یې جومات ته راورسېدل نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کېناسته هغه ورته احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړل چې دا میراث دی د نبي علیه السلام ځکه فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم انبیاء علیهم السلام دینار او درهم میراث کې نه پریدي هغه میراث کې علم پریدي چا چې واغسته نو ځان ته لوی سوالسته راشي موږ ته حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وایو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورته شروع کړل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دې یو ورځ ابو موسی شریف رضی الله تعالی عنہ راغی څنګه ورته ساتي مات کې یو راشا کارو لیدو چې موږ چې خلکو په تیز ذکر شروع کړ دا موسیقي نه کړه انا سبا خو د نیک زمانہ زپټی نه اخیری زمانہ یو حدیث راځي اخیری زمانہ کې یو کلمو رجل مثبت صوتي وشراك
کې دا کړي دي څه شی پټېږي نه داسې وخت به راشي نو آیا اوس ولران څه معلوم دي ذکر اذکار خو پرېږده کله کله د پیرانو دا باطل پیران دا ای دا څیزونه راشي په نیت نو پیر صاحب هغه هم لټې ټکوي او مریدان هم لټې ټکوي پیر صاحب ټوپونه وایي او مریدان هم ټوپونه وایي تباهي اسپرین پکې لګېدلې پیر صاحب کته باره کېږي او مریدون کته باره کېږي یو لویه تماشا جوړوي ابو موسی رضی الله تعالی عنہ راغی اور عبداللہ بن مسعود وایي ستا جومات کې مې یو نوی کار ولیده هغه ورته ویل څه وایي چې موږ وشو خلکو ذکر په تیزه کړو چغې والي حالانکه قرآن وایي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال اللہ یاد کا بزرگیات کا پتی زبانی میادوا اور خلق چلی باسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا کون چگئے وائے چوڑا راگی جماعتا چاگا جماعتا راگی مدوش خلقو بچوں باندی ذکر شروع کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی ادھر اور ایتے یو خبر شروع کرا ہمیں دوئی هذه الثياب لم تبلى وهذه الأواني لم تكسر هذه الثياب لم تبلى دا جامع چماد نبی اسلام مگر پیاگے چھوڑی اگر آدھی زری شوی وهذه الأواني لم تكسر اگر روحی چماد کی نبی اسلام سر خوراک کرو اگر آدھی مات شوی زبادر ما چې کومې کاپړې نبی اسلام کې چوری اپنا ځای شوی د ګورو وخت تیر شوی کوم لوګي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوراک کړو هغه لاندې مات شوی دور وخت تیر شوی هذه الثياب لم تبلى وهذه الأواني لم تكسر وقد جئتم ببدعة ظلماء تاسو یو تور بدعت پیدا کړ ما اراکم الا مبتدین زنوی نوا تاسو را مگر بدعتیان چاہتے ہوئی چاہتے ہوئی چاہے ذکر کو یہ وجہ ذکر نولی من ذکر منو حکومانی کم کیف کین دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسن گڑی آس باکے سورے گڑی آم روا کے کمزائی گڑی آس کے دارن والزان والدین جوڑے زمان بعد قسمتی دارا چارے اور آئے پنکے پسر کا والزان والسوئی نو پس باقتائی مڑی اولی او کناری وقت اولی وطا ستو رباو کی سبیل چی جواندے انہوں نے مرکورا کرے ہوا چی پڑی اولی او ناوی او تنی ان خطر اولی ناوی جواندی ناوی مڑی بے سواوی چی دیوان نا پڑی بیا ناوی او بری پن مالایانی خبر باندی خلق اختاقل پیو بری واچول او زکا غیر اپنور سوازی نہ کرا بات قسمتی دادا چکا سکا علمو اگئی سویل بے فائدی خبر نکولی چال سکا چیلم نو اگر آئے خبر خاندانی میں پڑکا زانی ملاک بس بولائی سے بھوکلا خاندانی میں خلقی عزت کئی نو نور بکی سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم دین پرے خلے ہو اگر دین اگر قرآن اور سنت ہو جو قرآن اور سنت کے ضرور اگر دین و قرآن وئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ دار سے نلال سے گاچر مخلوق گمان دے چار سو کامل ایمان والا دے تشو بچی سرے مسلمانی گی تو
بس بقينا مسلماني كبقينا بكيرنا بسان سكان بكون علماء مسلماني باقيدا مسلماني باقيدا او كاركي ایمان بعمل دا ځان له مسله علماء چې ایمان څه ته وایي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تصدیق قلبی ته وایي اقرار باللسان عمل بالارکان دا ولا شرط دی چې مسلمانانو ارکان پی جاری کې کہ اقرار باللسان و عمل بالارکان نہیں کرے نو کسوئی ایمان مو اور مسلمان کو مبارک کی نشی کا بولے اجتنازہ پی نشی کولے نو ایمان اگر ضرورت تصدیق کو قرآن وہی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نرينا سيغار سنجيد مخلوق ماندے چارسو ایمان والا دے نردا سنرا کامل ایمان والا نشکی دے ترائی جسا سنت سے سبکونو گردئی آیا مسلوں کی جزائی درگن زراغلی ثم لا يجدوه في أنفسهم حرجا مما قضيت بيعذروا كتاب سيعودوني دائمين أجسا سنة فيصلا أدرين شرط ويسلموا تسليما بيعو غالك دي سا سنة بيع غالك خدلا دادري شرط وي أودا سنة زكي كم زكي دا چاہتا ہے یونیورسٹوں کالجوں کی دیتا سو توجہ نہ گئی دا زکی بدی مدرسوں کی چراغ نظام ملیان ناسی اور دائی عربی اور تقسیمی خلق و تخیی چراغ سرزمانوں اخبر برخوالا اخبر عیسیٰ والا زون چراغ اور برخوالا سا علی فائدہ مند شو اور چار سوانا سا ای دعوانو کا نقصان ہوگا زیر فاصل دنیا نازی وہ جنزیر و دان سارے سہوسا اور ماشی کمایتون نسیو بائیکم اللہ تدی بیان کئی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والایمان خاوندانو تابداریو کئی دا اللہ تابداریو کئی دا پیغمبر و اولی الامر منکم اولو الامر ساسنا بعضی خلقی یہ رمو قرآن حدیث و پر سنت من معادلی آیت سر بسکے نوے بسر وی تنازاتو بیشن فرود اللہ و رسول وی نوائے سورہ شورائی کی ایلی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله رسول ورسوله بیا بسکے نو بیا ورسولن تشریح کا بیا ور قرآن نہ خبر نہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام لے گئے وہاں دے بسر وغیرہ سارا کے ادوی اللہ کتاب ویگاری کے نہیں وی بسرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویگاری کے نہیں ویادتا حدود رائی اجابر سے اتحاد کو میں یو دروازہ کھلاؤ دا چنوار اتحاد کو میں دن دموئی اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعْصُوا جَكَرَنَا يَوْمَ سَرَكِي فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأَمَسْكَ جَمِيلَ قُرْآنَ وَسُنَّةً یا فیصلہ قرآن و سنت باندې ورکوي مختامی کئی پا قرآن و سنت و ایمان واقعی ہے چکل ضرورتی پوری سے زمان کا طرح رجا بڑھانا اور شریعت والا ہوگا وہ چکل اور ضرورتی سے زمان تاوان دے نبیان سورتا ہے رازم بڑھانا پر شریعت کے سرے کہوں نبیان زمرہ ملاور چکستا پرا کہوں ملاور صاحب پرا کہوں ملاور دشمنی اور قرآن اور سنت کے بے سرنی متعالی جبیاب عدالتوں کی اولاری عدالتوں کے دو قسموں میں قدیمی ہوتا فوجداری ہوئی ہوتا دیوانی ہوئی فوجداری
دوارا قسم فیصلی قرآن کریم پر دو قوانینو ختم کړي دي د فوجداریو ډېره ښکلې فیصله کړې ده او د دیوانیو ډېره ښکلې فیصله کړې ده ولی چې څوک یې ومني که نه څوک ووایي که نه یو دوه تنه مانه رال یاره ځي زمونږه څه مسله ده که دا مې راته حل کړه ما ورته ویل ستاسو هغه مقابل ویل چې هغه خو فلاني ځای کې دی نو ما ته به راته یو شان ووایي زه به جواب درکړم بل به هغه به راشي او بل شان وایي چې به هغه د هغې مطابق جواب ورکړم نو دواړه راشئ ما ته کښېنئ زه به درله خبره حل کړم دواړه راغلل چې کښېناستل نو ما ورته ویل په ما خو فیصله کړي خو بیا مې منئ وویل ځکه د یو بل مرضی د بل مدني یې بیا چې منو مې ما منئ ویلې یو ما ته ووایه هغه خپله خبره وکړه بل ته مې ته ووایه هغه خپله وکړه ما ورله فیصله وکړه فیصله چې مې ورله وکړه یو پکې نامه مې شروع کړ ځان یې غوسه کړ او پاڅېده نه دا زه نه منم چې ونه منم د ګریوانه مې نیمه ستا پلار به ومني داسې ملایم چې په ما فیصله کې به یې منې نه یو بل شران چې ما ما کښېنه ستا پلار به یې وشمني په زور مې بیا خبره ومنله خو په لږ کې مې بیا به د پښتنو فیصلې نه کړو ځکه دوی خو به راشي جنګ زما سر ته راشي ځکه بیا خو ملا غریب کمزوری نو چې کوم یو فیصله نه خلاف شوي نو بیا هغه ورپسې اړوي نو بیا مې ما دا خو ډېره مشکله ده او ګرانه ده دې چې تا شرمئ ملا نه به فیصله وکړي دې نه یې نه وایي چې زما فیصله خدای څنګه کوم سړی وایي چې زما فیصله زه یې کوم او کول غواړم په دشمنۍ او په ترهګرۍ تنګ شوی یم هغه ملا نه لاړ شي او بل وبولي چې راځه ووایه چې ته څه فیصله وکړه دواړه به منو دې دوه به یې ملګري نه به شري او نه به جنګي وایي او له خپلې مرځای روان دی د مرځای فیصله غواړي چې د هغه د مرځای خو ډېره ښه ده او چې د هغه د مرځای وي نو بیا یې نه مني نو په دې بل سړي حاکم شوی که حاکم دی نو آسان کار و حاکم به دواړه فریقین راغوښتل او کېنول به او دواړو خبره به یې اورېده خپل یې نه شول کولی دوه علما به یې راغوښتل هغوی ته یې په شریعت باندې د دوی فیصله وکړئ چې هغوی ګوله بیا به دوی ته به عثماني او چې ویې منله چې دوی ژوند کړي بیا به ټول ومنله حاکمان ونیسئ صحیح او نه څوک صحیح فیصله ځکه عمل ته باید روان دی نو او که ملا غریب څه وایي آسان کار دی ما ورته ولګوي وایي دا دهشتګرد دی دهشتګرد یې ملا کړ او چا چې دهشتګردي کوله هغه یې عزتمن صاحب عزیز و ذلیل وم و حبیب وم ذلیل عزیز کا او عزیز ذلیل کا قرآن اسانه فیصله وکړه فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول كستاسو جګړه یو ما سره ګراله واپس کوي امینه قرآن او سنت إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وګوره خبره دا ده که تاسو ایمان دي په الله په قیامت ذلك خير وأحسن تأويلا دا غوره دا ښایسته انجام واله ده انجام په اعتبار باندې ښایسته ده بیا به انجام بهتري او غوره به وي او که داسې نه وي زما مهربان نو وګوره هغه منافقانو ته چې هغوی بل چا نه فیصلې وړي هېڅ فیصلې ونه شوه راځئ دا علما مخکې کړو دوی له عزت ورکړو دای څنګه یو شی تاسو له ورکړي موږ دې ورکړي څه پیدا نه غواړو نه او دا د یام جوړای نه دی دا وسه نقصان د زما مهربان نو په موږ یې ولرای خبره خو یو شان نه کوي چې سره خبره یو شان نه خو ورته پدې زما کې خبره ګډیدا یو ورځ
को तराई जारली मुर वतनुली जानी रिजनार के खान कुआ वाला वे तांसु टकाई अगर तो बीबी से रिश्यावा करना बीबी रिश्यावा जो खाने की वही वे कहता है रिश्यावा तो मालूम है नो नारी वाले समझ लो वे समाज को प्लान मर ले तो आशु बिचार सही के अक्सर बिचार कोरे जो आगे के प्लान बांध निकले मगर गंदी मिसाल है कि रिश्यावा तवायु Nubiawa yalla pendidikan syariah gitu. Pendidikan jangkai ya pendidikan syariah. Wasara jangkai negau. Mengerti Quran atau Sunnah kayu. Cerai salah Quran atau Sunnah zakat. Padi malkum sahih, padi kalem sahih, padi kuam sahih. Atau Quran atau Sunnah dalamnya sadari kan. Jawabannya jauh masih terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi चालू भाई या इंजीनियर वाला रावली और चाली में क्यों भाई और शिकाला अगर तो नौकरी और दाराम शहीदा नौयानी पापा तुम्हें ज़मीन मार करी और दाई पुरुषे मार करी दार दुनिया अल्लाह जो रखे और मखलूक की पैदा करे नबी चालू अल्लाह ना खबर जी और क्या अल्लाह ने चालू पारा बियार आने गिरू किताबों ने आने गिरू वो सदा है किताबों ने नगोरी दाबिया वाला तरीका इकार नगोरी ज़माने अरबान दुना बसन का उछले और दागा चाल बनी मरसूल के खोले सी दी मरसूल सारे नीना उठे मोहब्बत हो गई ताल्लुक हो साथी तासुवत बरे तासुवत बेहतरी और गंदी तामुशाकला ज़माने अरबान और दिन और उसको करते सात आवाज़ और सात नुकसान दे अल्लाह ने माँ तासुल रामन को तौफीक रखी अल्लाह ने मन कुरान और सुन्नत तालिबान को सही व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन